أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنکبوت مکی سورت تے اور درس چرے نغا دا مکی مکرمینا بیت اللہ شریف نا دا اللہ دا کورنا حرم شریف نا دا سورہ عنکبوت درس شروع کی گی. اصل کی شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آئی دا قرآن نا چوٹی نو کڑے تر اخیرہ پوری دا جن آخری دورہ آوڑا دورہ وا پائی کسی شاملم وڑا دورہ ہوئی کا واغینا پس بیا بیمار شو لوگوں نے میاش نیمہ بیمار ہو بیا دی دنیا نے تشریفی اوڑو تائی نرسو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم آئی بدرس کی چوٹی نہ کئی دا آئی یو کم سلویخ دوری پورا شوئے. اب دی دوروں کے زور سر شامل شیم پا درس کے دا دورے پا درس کی چوٹی نہ دراغلے آئی پا درس کی چوٹی نہ کئی. دا عادتونا زمگم دی کوشش کو چے ډیر زیات عذر نی عذر شرعی کوشش کو درس نہ چوٹی نہ کو. ملګرو ما تا درس حواله کړی دی لفظي ترجمه سار یو آیات وی هغه پابندۍ سره سهار نه نشر کیږي الحمدلله هغې کې چوټي نه راځي. دارنګې دا سهارې نه درس وي زمونږه کلي کې چې ځای ما نو عموماً دغه څلوېښت کاله کلي کې د درس وشي الحمدلله ازاخیل بالا کې ضلع نوشیره کې پیکې کې نو په هغې کې مونږ چوټي نه کوو چې کله زه کلي کې یم چې زه نه یم او زه دلته یم نو ما بل ملګری هغه له مې درس حواله کړی هغه درس کوي او زه چې هر ځای کې یم نو زه بیا کوشش کوم چې زه خپل درس هغه وکړم. اوس مونږه دا مخکې یو هفته مکې مکرمه کې بیت الله شریف کې تیره کړې وه نو هغې کې مونږ دلته درسونه به خپل کول چې کم ټایم به میلو شو په 24 غنټو کې یو ځلې درس ځکه مسافرۍ کې بیا د ټایم پته لګي نه. مدینه منوره کې هلته مونږه 3 ورځې تیرې کې هغه ځای کې مونږه درس په کولو. اوس بیا پرون مکې مکرمې ته بیت الله شریف ته راغلي وو نو کوشش کوو چې هغه خپل درس هغه یو ټایم هغه وکړو او دلته کې یو عجیبه منظر وي یو عجیبه غوندې احساس سړي ته کېږي چې بره الله ښکته بیت الله او درس د کتاب الله. په دې ځای کې څنګه چې حرم شریف کې بیت الله شریف کې د هغې د سړي یو کیفیت وي چې هلته طوافونه کوي عبادت کوي دعاګانې کوي دغسې چې قرآن کریم دلته درس مونږ کوو د هغې یو جدا انداز یو جدا کیفیت سړي باندې طاری کېږي چې د الله کتاب دی قرآن کریم دی دا چې کله زړه ته کوشي د دې مینه د هغې الفاظو کې ادراک نه کېږي صرف دومره به وایي چې زړه ورسره خوشحالېږي. نن د سورې عنکبوت شروع مونږ کوو. اول خلاصه د صورتو چې سورة العنکبوت دا مکی صورت دی. مکی صورتونه دا 87 دي مدني 27 دي ټول 114 صورتونه دي. سورة العنکبوت دا مکی صورت دی او دا په ترتیب کې 29 نمبر دی یو کم 13
اول فاتحه، بیا بقره، ال عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل، کهف، مریم، طه، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص او 29 عنکبوت. دارنګه دا سورۃ چې دی دا په نزول کې بیا 85 دی، نزول کې 15 اتیم دی، او بیا قرآن کې فهرست هغه د نزولم وی او د ترتیب مصحفیم وی. نو په نزول کې دا 85 نمبر دی. مزمل، مدثر، فاتحه، لهب، تکویر، اعلی، لیل، فجر، ضحا، انشراح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، معون، کافرون. قرآن هغه اخر کې ترتیب نزولیم بیا لیکلی وی. نو ترتیب د سورتونو کې 29 نمبر، ترتیب د نزول کې 85 15 پس تا سورہ روم نا نازل شوی دی. مخکې سورت سره ربط 100 وجوهات دي چې دا په ترتیب د نزول کې 85 دی، او ترتیب مصحفی کې موجودات ترتیب کې د قرآن کریم 29 دی. دا کوم وجوهات دي چې دا غي په وجه باندې دا سورت قصص پسې راوړو. قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم آئی دار صورت نمخ کې ربط بیانی چې مخ کې سره ربط سره دای داوا بیانی، امتیازات بیانی، مشکلات د صورت بیانی. دا خلاصہ دار یو صورت نمخ کې، ځکه قرآن کریم دا یو باغ دی، په دې کې 114 صورتونه دي، دا یو سل سوار لس 114 اونی دي، دا یونی جدا جدا میوه ده، دا یو صورت جدا جدا خلاصه ده. سورہ عنکبوت مخکې سره سره د دې ربط په ګڼو وجو دی. اول وجه مخکې سورہ قصص کې د مسلې د توحید دپاره د موسی علیہ السلام تکلیفونه ذکر کړ چې پای باندې ابتلاګانې تکلیفونه راغلي. نو په دې صورت کې وایي چې غیر الله را مدد کوي. نو د هغې مثال د جولاګي دی، که مسلې العنکبوت صورت تینوم هم عنکبوت ښه دی، جولا ورته څوک وایي، جولاګي ورته څوک وایي، اردو کې ورته مکړي وایي. نو د جولاګي بیان دی، که مسلې العنکبوت وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، کورونو کې کمزورې کور د جولا کور دی. دارنګې مخکې صورت کې ابتلا او امتحان د انبیاء علیهم السلام ذکر شو. نو په دې صورت کې عنکبوت کې ابتلا او امتحان د مؤمنانو ذکر کوي. درېیمه وجه د ربط مخکې صورت کې تسلی نبی علیہ السلام ته وه. نو دې صورت کې عنکبوت کې تسلی مؤمنانو ته ورکوي. څلورمه وجه د ربط مخکې سورہ قصص کې نفي د شرک فی الدعا وه. آخري آیات کې ولا تدعوا مع الله الها آخر لا اله الا هو. نو په دې صورت کې ترغیب ورکوي مسلې د توحید ته، چې د الله توحید بیان کا، د شرک رد وکړه، د توحید بیان وکړه. پنځمه وجه د ربط مخکې صورت کې حالت هلاکت د فرعونیانو ذکر کو، د قارون چې فرعونیان الله اتباع مې که، قارون مې په ځمکه کې منډلو. نو په دې صورت کې عنکبوت کې د نورو هلاکو شو حالت ذکر کوي، دیو جن متصل راړو. شپږمه وجه مخکې صورت کې شبهات د مشرکین ذکر شو، دې صورت کې تباہی د منکرینو ذکر کوي، تباہی د منکرینو. اومه وجه مخکې صورت کې 15 آیات کې سورہ قصص کې 15 آیات کې دا قبطی عمل ته عمل د شیطان ویلو، چې دا کوم سړی ووژلی شو نو د عمل دا د شیطانو، هذا من عمل شیطان، دا چې ووژلی شو د عمل د شیطانو. نو په دې صورت کې عنکبوت کې 38 آیات کې 38 نمبر آیات کې د نورو قومونو عمل ذکر کوي، د نورو قومونو چې د کومو عمل د شیطانو دا غي ذکر کوي په دې صورت کې. دی وجه نه متصل راوړو دا صورت. دا صورت ابتلاء المؤمنین، د مؤمنانو ابتلاګانې ذکر کوي، امتحانات ذکر کوي، امتیازات د صورت.
امتیاز تمیز جداواله داسې کومې مسلې چې په دې صورت کې عنکبوت کې بیان شوي دي او نور صورتونو کې هغه نشته. دا صورت سوره عنکبوت ممتاز دی په بیان د تفصیل د امتحانات او ثلاثو درې امتحانات پر راځي په مؤمنانو باندې. دا بل صورت کې داسې نشته. دارنګه دا صورت ممتاز دی په مودي په وخت د بیان د نوح علیہ السلام چې نوح علیہ السلام څومره بیان کړو څومره تبلیغ کړو 9.5 کاله تبلیغ کړو نوح علیہ السلام. آیت نمبر 14 کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما 9.5 کاله تبلیغ کړو. دانګه دا صورت ممتاز دی بیان دا جولاگی سوکو ته جولاگی وی سوکو ته جولا وی د جولاگی د مکړی بیان دی صورت کې کوي. آیت 41 کې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. د جولاگی د جالې د کور دا یې بیان پکې کوي چې د جولا جالا دین نور نه بچ کوي ني دشمن نه بچ کوي او نه پکې آرام کول شي. د جولا جالا د مشرک عمل د جولاگی جاله ده اس فائدہ د تنور کوي. خلاصه د صورت کې اول بہادری ور کوي انسان ته چې انسان بہادر شه. حروف مقطعات ذکر کوي الف لام میم دې حروف په معنا باندې الله پاک عالم دی. حروف مقطعات ذکر کوي چې د دې په مطلب باندې یو الله عالم دی. انسان په تابع نه کې امتحانات راځي نو الله ته داغه پته ده. الله ظلم نه کوي ولا یظلم ربک احد. الله ظلم نه کوي. امتحانات په چار راځي چې څوک امتحان ورکول غواړي. مدرسه کې طالب داخله والی ناغه باندې امتحان راشي. بیا د امتحان وخت چې کال پوره شي ناغه امتحان کال کې تینا امتحانونه اخیستې شي 2-3 بیا سالانه امتحان وي. دارنګ سکول کالج کې چې څوک داخله والی امتحان هغه نه اخیستې شي چې چانه په داخله په سکول کې شي نه په دینی مدرسه کې زمینداری کوي دکانداری کوي هغه نه امتحانات نشي شته. چې کنه یو د امتحان ورځ راشي او د سکول نه کالج نه مدرسې نه سړی راشي ممتحن او وتا دکاندار ته وي زمیندار ته وي چې ته به دې پرچه کې امتحان ورکې نه. امتحان هغه چا نشته چې څوک امتحان ورکول غواړي. دانګي چې څوک د دین کار کوي د الله توحید بیانوي نو هغه نه امتحانات اخیستې شي. بیا د انسانانو درجه مختلف وي. کومه درجه کې چې څوک کار کوي کم کلاس کې وي کومه درجه کې دغه مطابق تن امتحان اخیستې شي. لکه څنګه چې د دین مدرسه کې طالبي اولا کې ثانیه کې ثالثه کې رابعه کې خامسه کې کومه درجه کې دغه امتحان ته اخیستې شي. د سکول کالج الک اول کې دویم دریم څلورم پنځم شپږم کم کلاس کې نو دغه مطابق ته امتحان اخیستې شي. دارنګه پته په امتحان کې لګي د درجه سکول ته او کالج ته او مدرسې ته طالبان او سټوډنټان دا روان وي په دې کې پته نه لګي چې دا طالب سمه درجه کې دی. او چې کله امتحان اخیستې شي داغه بیا امتحان حالونه جدا جدای دا اول دویم دریم اوله درجه دویمه درجه څلورمه درجه د درجو حالونه جدای د کلاسونو امتحاني حالونه جدای نه کې بیا پته ولګي چې وګوره دا وړو کې ماشوم دی عمر یې لګ دی قد نه موړو کې دی او دې په 15مه درجه کې دی دا بل لوی سړی دی او بالغ هم دی په اوله درجه کې دی. دانګ سکول کالج ته امتحان کې بیا پته لګي چې کم کلاس کې امتحان اخیستې شي نو هغه چې څوک کې نه پته ولګي چې دا کم کلاس کې دی کومه درجه کې دی. دانګ د دین کار خټول کوي حفاظت د دین الله اخیسته دی. او د دین کار چې څوک کوي علماء کرام طلبه اعظم عوام رونه چې د قرآن عالمانی څوک طالبانی څوک خادمانی کون عالمن او متعلمن او خادمن ولا تقرب ان فتوح لك نو د دین کارونه کوي نو دا پته نه لګي چې کوم کلاس کې کله چې هغه باندې امتحان راشي داغه درجه بیا په پیژندل شي پته ولګي چې کوم کلاس کې کومه درجه کې
امتحان سره د درجه پته لګي. نور الفاظو کې ساده الفاظو کې تعبیر په دې سره کې چې وړو کې سړې پاغ وړو کې امتحان، لوی سړې پاغ باندې لوی امتحان، په کمزور امتحان، او په مالدار په تکړه باندې غټ امتحان. نو امتحانات چې څوک ورکوي نو پاغ باندې امتحانات راځي. دې صورت کې درې امتحانات ذکر کړي. یو امتحان د نفس سره، ستا په نفس باندې تا نه به الله امتحان اخلي، ته چې پای کې پاس شې نو فایده تا لپاره ده. سورہ عنکبوت کی شپږم آیات کې د دې بیان کې ومن جاهد وانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. ومن جاهد چې مجاهده وکړو، چا چې کوشش وکړو، جادو په معنا کوشش، چا چې کوشش وکړو په دین د کولو کې، په دین بیانولو کې، فانما يجاهد لنفسه، نو یقینا فائدې د پاره خپل ځان ده. الله باندې احسان مکوا، په بل چې احسان مکوا ځان لګټه کې. او الله زموږ ستاسو د عبادت نبی پروا دی. ان الله لغنی عن العالمین، یقینا الله خاصه بے پروا دی د عبادت د مخلوقاتو نه. زموږ ستاسو عبادت ته د الله ضرورت نشته. دویم امتحان د مور او پلار سره. د مور او پلار قدر عزت قرآن دا وی چې مور او پلار سره احسان کوا. وبالوالدین احسانا سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی، دلتا سورہ عنکبوت کی ہوئی اتمایات کی ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، او حکم کړم غ انسان ته په مور او پلار سره د احسان کولو، چې مور او پلار سره احسان کوا، نیکی کوا. خو بیا وی وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. کله شر خبره تکي لفظي ترجمه بیا کو دا اوس خلاصو. کله شر خبره تکي نو فلا تطعهما ممنا د دې دواړو، فلا تطعهما ممنا د دې دواړو. کله شر خبره درته کوي نو می منا، د دین خبره درته کوي نو اومنو، او دا شر خبره ته کوي فلا تطعهما ممنا د دې دواړو. او بیا سورې لقمان کې مدغه سي پینځه سمات کې وین جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. نو دلته ورپسې وی لقمان کې وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د شر خبره ممنه ملګرتیا کوي دوانو سره فی الدنیا په کارونو د دنیا کې معروفا، په خطر کې سره. نو د مور پلار خدمت کوا، که کافران مینو بیادبی مکوا. دریم امتحانو دا ناکار مولا. دولسم آیات کې ذکر کوي وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. وقال الذین کفروا البا کسانو چې کافرانو نه کفر لغوي معنی پټول. ابن کثیر معنی کوي ستر الحق عنادن، چې کې بزنه او پینات پټ کړی وي، کې بزنه او پینات پټ کړی نو هغه بتا ته وي رازما پسرا سوالنا من خطاياكم، مستابوج پورته گزار گناه زم پاگا اللہ وی دا دروجن دے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شیء، دیستا بوج نشیو چطولے. ار سڑے بخپل بوج وزتای ولا تزر وازرتوں وزر اخرى، بل بوج بوجتے. دارنگی دادری امتحانات چی ذکر کی. بیا وقت امتحان دے بانے واقعہ د نوح علیہ السلام ذکر کئی سوال لسم آیات کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام 950 کال مسئلہ بیان کړي وا. وقت امتحان به څومره کتا ته الله جون درکړي 950 کال به در باندې تکلیفونه راځي. یعنی ټول عمر د نبی علیہ السلام جون چې نو 3 کال 63 سال. او سورۃ الانعام کې 63 اعتراضونه په نبی علیہ السلام ذکر شوی، داغي جوابونه اعتراضونه جوابونه. نو اشاره دی خبره ته چې نبی علیہ السلام عمر 3 کالو او ټول عمر په اعتراضونه شي. دا نه بتا باندې بم ټول عمر اعتراضونه کړي ک الله جندر کی نو 950 کال بدر باندې اعتراضونه کیږي. دا رنګي کیفیت د امتحان ذکر کړي پای باندې واقعا د ابراهیم علیہ السلام 15 آیات نه 40 آیات پورې چې اور کې بری غورځي اور ته بدانګلی
د شپاړسم آیات و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا وابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه او دا سلیستم آیات پورې بیا نو آخر کې وی سلیستم آیات کې فما کان جواب قومي الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. نوح علیہ السلام هغه پور کې واچولو خو الله وی فانجاه الله من النار، بچ کو دل الله د اور نه، یعنی د سوزولو د اور کې اچولیو، سوزولو نه بچ کو. نو کیفیت د امتحان، وخت د امتحان با 900 کال کې الله جون درکو. کیفیت د امتحان اور کې بده ورځي لکه ابراهيم عليه السلام اور کې اچولیو. او د لوط علیہ السلام قوم jihad مع نفس نو کړي، نه الله تبا کړو. اخر د صورت کې بیان نه شبهات ذکر کوي د شیطان او داغي جوابونه او ترغیب ورکوي مسلې ته. کله چې ته دا مسله کې نو شیطان دی وتا ته وسوسه چي، اول وسوسه شیطان بدوي چې قران ځکه مسله توحید ځکه که یو ځای نشي بیانول نو بل ځای ته لاړ شه، بل ځای ته لاړ شه. د الله ځمکه فراخه ده، ملک خدا تنگ نه پای گدا لنگ نه سو. آیت نمبر 56 کې وایي یو ځای کې مسله نشي ذکوله نشي بیانوله بل ځای ته لاړ شه. دویمه شبهه کته چې مړ به مې کی نو آیت 57 کې وایي کل نفس ذائقة الموت. که مسله نه بیانې مرګ به در باندې نه راځي، مرګ به در باندې راځي. دارنګې درېمه شبهه شیطان به ته وسوسې چي که مسله دی بیان کا نو دی کور نه ویو باسي او خیسته کور دی. بیا د هغې جواب آیت نمبر 58 کې کوي، 58 کې چې جنت کې به الله کور جوړ کړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدین فیها. جنت کور آبامي شي، د دنیا دا کورونه دا عرضی دي. څلورمه شبهه او شیطان د تاسې شیطان به که مسله دی بیان کا نو بیا به سخري. نو د دې جواب بیا 15 آیات کې کوي وکای من دابه لا تحمل رزقها، ډېر د دې د سرونو نشي پورته کولی ول رزق الله يرزقها واياكم، الله رزق ورکوي دی ته تاسو ته، الله ته رزق ورکوي. خیر محترم شیخ القرآن سی وایي چې کم سنډا شپاړسم پاس کړی دی، هر پټ سړی وته نوکر کړی گیا ګډ سوتل وته ورچي ټول ورځ وته دا نوکر یو گیا وته ورچي. یو ځلې شیخ القرآن رحم الله فرمایل وی یو ځلې زمیدار غوی تړلو پټي کې نو دوله گیا چولا هغه داسې را سر خوځولو. بیا زمیدار نه مې تپوس وکړو چې دا دی ولې دا سر داسې خوځوي؟ وی دا زمیدار ورته دي ته موږ دوسو دا دوسته دا دوس کوي. شیخ القرآن رحم الله ته وفرمایل وی د ده ژبه چلیږي نه، دی ته په اشاره خبره کوي چې تا مټې نوستې بډې دیوالي یو ځان نه پهلوان جوړ کړی چې زه تا ته ګیا ګډ او شوتل در اچوم چاره در اچوم. نو هغوی تا ته سر داسې وښودې چې لرې شه مړه دا خو ما له لاره کې تېره نوکر کړی. وکای من دابة لا تحمل رزقها، رزق الله مقرر کړی دی. نو او حدیث شریف کې راځي مارغان د جالې نه سهار نهار او نوروزي ماښام ماړه راځي. نو مارغان څه کوي؟ دکانداري کوي، نوکری کوي، امامتي کوي، مدرسه جوړوي، دکانداري کوي، څه کوي؟ جیل الله رزق الله مقرر کړی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. سورہ زخرف کې الله پاک کوئی د دنیا دا جون دا رزق دا ما تقسیم کړی دی. آیت نمبر 32 کې سورہ زخرف په 19 پاره کې رزق الله تقسیم کړی دی. دانګي بل شوبه شیطان چي پینځما کدا دې خیال لاشي چې مسله بیان کوم خلق به بیا خلاف شي. اوس می ټول خلق تابعدار دي، تابعداري می کوي، سلامونه کوي. نو داغي جواب الله پاک کوم دی سورہ عنکبوت کې بیا آیت نمبر 61 کې کوي. یو شپې ته کې
آیت 61 کې ولا انسان تم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. وګوره نور سپوږمۍ به دنه تابع کړي دي. ته زما دین بیان کا زما مخلوق تعالی تابع کما. وستا کې په الله باندې یقین راشي، اعتماد راشي، باور راشي، الله سره تعلق شروع کو، الله سره دوستانه شروع کا، د الله دین دی بیانول شروع کو، قران بیانې، توحید بیانې، د الله د پاره بیانې او الله سره تعلق او دوستانه بیا دا خبره پکې نه راځي. الله به د ټول مخلوق تابعدار کی. شپږم شوبه شیطان به د توسوسه چي ټول خلق دی خدمت کوي، لکه باران غو نه ته تحفه او تحائف را روان دي، دا ارڅ به بند شي. داغي جواب آیت 63 کې کوي ولئن سنتم منزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله. څنګه چې باران الله راوري داسې به تا باندې د نعمتونو لکه د باران راوريږي. که تا د الله توحید بیان کو، د الله کتاب دی بیان کو، د الله د پاره دی بیان کو، د نعمتونو به د باندې لکه د باران غو نه راوري. وما شبه وما اعتراض هغه داو که دنیا کې هر څه ډیر شي انسان خدایو ورځ نیمه جون دینو. سوره عنکبوت کې د دې جواب کوي 64 کې وما ذل حیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان يعلمون. وما ذل حیات الدنیا نه د دنیا تزيد من الدنيا ترغيب الى الاخره الا لهو او نه دا جون د دنیا مگر لوبي ولا ابنو بس وان الدار الاخره لهي الحيوان یقینا کور د اخرت د همیشه لو کان یعلمون کاش کدی پوهیدلې کاش کدی پوهیدلې. اتم شو وګوره مشرکانو تکلیف کې الله را مدد کولو و انسانا ته ځان ته مؤمن وي، ته ځان ته مسلمان وي او عقیدې سره شرک ملاوت کې لکه سوره یوسف کې اوسل شپږم آیات کې وي وما من اکثرهم بالله الا وهم مشركون. او ایمان نرنی زیاد دی امت د خلکو نه په الله باندې مگر د شرک کوي د الله سره. نو ته کلمه مې شرکم کې بابا را مدد کې وګوره د مکه مشرکانو په تکلیف کې الله را مدد کولو. سورہ عنکبوت آیت 65 فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. کله چې شوار شو دی پکې ته کې چې به والی الله ته خالص کون کې دی الله ته غاړي لرم. یو الله به مدد کولو ته غیر الله را مدد کې. دانګي نهمه شوبه شیطان به توسوسه چی چې دا ډیره سخته مسله ده، جون باندې په امن نیوي. داغي جواب کوي آیت نمبر 67 کې وش پېته کې اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. اولم يروا نګوري دی ان جعلنا یقینا موږ ګرځولې حرما امنا حرم زید امن، حرم زید امن. وګوره بیت الله شریف د امن زید الله وی حرمن زید امن د امن زمي ګرځولې دی حرمن امنن ان جعلنا سرنګ زرمګه حرمن امن حرم زید امن. سوک چې دې ته داخل شي ناغه په امن باندې وي، سوک چې بیت الله ته داخل شو نا په امن باندې دی. ومن دخله کان امنا سوک چې داخل شو بیت الله ته، سوک چې داخل شو حرم شریف ته کان امنا وی بده په امن. ومن دخلوا کان امنا سوک چې داخل شو بیت الله ته وی بده په امن. د څلورمې سپاره اول مقدس سوره آل عمران آیت نمبر 97 فی آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان امنا. په دې بیت الله کې دلې دی واضح مقام ابراهیم دې د ابراهیم علیه السلام. ومن دخله کان امنا او څوک چې داخل شو بیت الله ته وی بده په امن. اوس تقریبا 2 غنټې مخکې ما طواف کولو نو هغه سپیان داسې د کیمې کې ویا خو دې خو انتظامی امور کې خو یو نیم پکې داسې ډیر به تر سره شي د کول کې سړی طبيعتي وکي. نو اوس ما یو کس هغه د کیمې کې والي نو ما ته وی دا آیات مې وته وی د سوره ال عمران
آیت 97 دا مې وته ومن دخله کان آمنا نظر لاسونه رستو کو او هغه کورلو کې به ملتزم سره آل تکي اوس وی دي کېواله دا بیت الله سری دروازې سره دي کېواله نو دا آیات مې وته ومن دخله کان آمنا څوک چې داخل شو بیت الله و به دې پنځر لاسونه رستو کو الله وی حرم مې دې د امن ګرځولې دي تا به د امن وګرځو ما طالب امن درکما ومن دخله کان آمنا نو دا خلاصه وا د سورۃ العنکبوت او ترجمه به ان شاء الله بیا سبا لکو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.